د آزاد کشمیر عوام یو ځل بیا د خپل حکومت خلاف راوتلي دي. تاسو له معلومه چې آزاد کشمیر عوام مخکې هم یو احتجاج کړو چې په هغې کې هغوی په حکومت باندې خپل مطالبات منلي وو. بجلی یې پې ارزانه کړې وه، اوړه یې پې ارزان کړي وو، ډي سی اے سی به یې په چوک کې رونیو، وبې یې وخلو. آزاد کشمیر عوام چې کوم دی هغوی کې اتفاق دی. اوس د حکومت خلاف یو بل حکومت یو داسې قانون پاس کړی و، یو داسې آرډیننس یې پاس کړی و چې آزاد کشمیر عوامو ته ویلي چې تاسو به جلسې جلوسونه نه کوئ. نو د دغې وړوکي قانون خلاف هم دغه عوام راوتلي دي. حکومت له وایي چې دا خو تاسو موږ د ازادې رایې نه منې کوئ، تاسو خو یو قسم له په موږ پابندي لګوئ چې تاسو موږ جلسې جلوسونو نه منې کوئ. نو دغه عوام راوتلي دي او یو غټ احتجاج یې کړی او حکومت له دمکیانې ورکړي دي چې زموږ دا مطالبات په ومنئ، ورنه موږ به ستاسو د چې څومره هم آزاد کشمیر انټریانې دي موږ به هغه بندي کړو چې آزاد کشمیر له څوک راځي به رانه نه. نورې وله هم دمکیانې ورکړي چونکې په دغه احتجاجونو کې ګرفتاریانې هم شوي دي، په کسانو باندې د دهشتګردۍ پرچې هم کټ شوي دي، لاټي چارج پکې هم شوی دی. خو بیا هم دغه عوام چې کم دی حکومت له سترګو کې سترګې ورکړي دي، حکومت خلاف احتجاج روان کړی دی چې تاسو دا آرډیننس مکمل ختم کړئ. موږ دا نه منو چې موږ اوس د خپل حق دپاره جلسې جلوسونه هم نه کوو، تاسو په موږ باندې پابندي لګوئ، تاسو په ازادي اظهار رای باندې پابندي لګوئ. نو آزاد کشمیر عوام چې کم دی یو ډېر غټ احتجاج دا وخت روان کړی.